د حق نه چپ پاتې کېدل دا ګونګې شیطان دی. یو جرم دی ولیدو، یو ګناه دی ولیدا او ته چپ پاتې شوې او دې نه وې، ته به په قیامت کې د ګونګي شیطان په صف کې ولاړې. جرم به وای که بادشاہ د زمانې وکي او که خان او نواب وکي، وای بچ دا ګناه ده، مخکې نتیجه به خدای ته سپاري. نو دې نه چپ پاتې کېدا عزیزانو، دا یوازې د ملا کارم نه دی، ستاسو هم دا فرض دی. ستاسو که په خوله تقریر نشي کولی، په لاس یو سړی نشي نیوی، نو په زړه کې ورسره قطع تعلق خو کولی شي. مړي له مه ورځه، واده له مه ورځه، الیک سلیک ورسره بند، دا خو کولی شي. نو دا یوازې د ملا کار نه دی، دا چې څوک وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا د هغه کار. زما عزیزانو عرض دا و چې مونږ وګورئ چې په کوم قهر اخته یو، مونږ په کوم عذاب گرفتار یو. مونږ به د پاکستان د خزانې نه د ابوبکر بیت المال څنګه جوړو، څنګه به جوړو؟ زه ملایم، ما سره دا احساس نشته چې دا سړی مړ دی، ښځه یې کونډه شوه، بچي یتیمان دي، په ځمکه چکونه لګوي، د روټۍ درکې نه لګي. زه به د دغې مړي روټۍ څنګه خورم؟ زه به د دغه مړي د سقاط پیسو ته څنګه لاس نیسم؟ بچي در په در خاورې په سر شو او زه به د هغه پیسو ته لاس نیسم، ماله به خوند څنګه راکړي؟ والله چې بړومبی ورځ خو پرېږده چې په مړي پسې شلم کال پس د خیرات کړی چې د دې خولې نه مې تېر نه شي. تاسو پوه شوئ؟ دا څه درد غواړي، درد غواړي، په زړه کې څه احساس غواړي. نو مونږ به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیت المال څنګه پیدا کوو؟ څنګه به مونږ به د جنگ احد د شهیدانو ایثار څنګه پیدا کوو؟ څنګه به 9 کسا په قطار پراته دي، اوبه غواړي، زخمونو نه یې وینې خورړېږي، اوبه یې راوړې والا وی ما پرېږده دا را سره ملګري ته ورکړه، چې هغه لی وروړې وی ما هم پرېږده دې بل لی ورکړه، چې بل لی وروړې وی ما پرېږده دې بل لی ورکړه، چې هغه لی وروړې وی ما هم پرېږده دې بل، چې 9مه پورې رسېده، سړی چې رستو یې کته 9 واړه وفات شي. اوبه کوي داسې؟ اوبه کوي؟ والله که وکړي، نه شیخانو کی او نه میاګان را دا دغه ته به د چا پلار ټینګ شي، بله ورځ د چا واده ومه اجاره که دا سړی خو سودخور و روټۍ ته یې تلی وې، جي سود مو دې په تندر وه، خدای راستي چې دا پتونونه و پکې د چرګان او نه ما وی چې دا زه ویم چې وشرمېدلو، نو مالتم پکې که نه په ایمان ویل زه پکې اول یم، وی دغې ته ټینګېده ګران دي. داسې به وکړي مجمه مې راوړه او صاحبه دومره بوټی پې د غوښې پرته ده او قورمه پې اچولې ده او صاحبه دې خوا کې ورسره زیړې وریجې دي، او رالم چې شیخ صاحب دا خو مې تاله راوړه، خو دا ګوټ کې ناست دی جومات کې، دا لږ زیات وګی دی، ته دلته کښېنه مړه، او بیا دغه لږ ډېر وګی دی، بېګانۍ وګی دی، نه کې خو دا خو بیا کې نو جومات له تله راغلی، هسې په دا ټونګو باندې خدای دوکه کوي. مونږ غرق یو، غرق عزیزانو، خدای پرسته ہے. اد سلطان باو خبر ہوئے عدل کرے تو ڈوبوے سان، عدل کرے
तो डूब वैसा, फजल करे तो तर वैसा। ऐ खुदाया कब क़यामत के दिन इंसाफ मामला शोरो कड़ा, इंसाफ शोरो न ज़बा गर्श ज़का ची इंसाफ देते हुई ची तास कड़ी और बदल दरता मिलाऊ, मजदूरी दी कड़ी और दागे आइवज दरता मिलाऊ शी देते इंसाफ। नु कदे इंसाफ मामला पे क़यामत के शोरोश हुआ, खुदा पर रास्ते का जन्नत तपला रसड़े हो गो रही है। ज़का ची मुंग कड़ी नहीं दी नु बदल के बे मिलावी की हाँ, फजल करे तो तर ऐसा, फजल यू को नु बेड़ा बम्बार नु दुआ कवाए च खुदाया द फजल मामला रा सरा कवा, द फजल द आदल मामला वा जा बकार खराब